د تلاوت په دوران کې آیات سجده پرېښول مکروه تحریمي ده، که هغه د لمانځه په دوران کې وي او که بغیر د لمانځه وي پرېښودل یې مکروه تحریمي ده. داسې ډېر ملایان ما لیدلي دي، حافظان مې لیدلي دي او عام خلک مې لیدلي دي چې هغه تلاوت کوي چې کله آیات سجده ورته راشي دی هغه پرېږدي بل ځای څخه قرآن شریف شروع کړي. نو داسې کول د مسلمان د شان څخه نه شي، نو داسې کول دا مکروه تحریمي ده. نو دا داسې ده لکه ته چې د سجدې څخه تښتې، د سجدې څخه فرار کوي، د سجدې څخه تښتې، نو دا داسې ده، دا د مسلمان د شان څخه نه شي، دا ګناه لري. د تلاوت په دوران کې آیات سجده پرېښول مکروه تحریمي ده، که هغه په لمانځه کې وي که بغیر د لمانځه وي. چې کله هم ته قرآن مجید وایې، چې کله آیات سجده راشي هغه هم وایه، پرېږده یې مه. اوس دا یوه سجده پر تا باندې دونه بوج ده، ته دا یوه سجده نشې کولی. نو داسې مه کوئ، دا په کتابو کې لیکلي دي چې دا مکروه تحریمي ده، تحریمي. دا مه کوئ داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، ملایان مې لیدلي دي، د قرآن حافظان مې لیدلي دي چې کله هم آیات سجده راشي دی هغه آیات سجده پرېږدي، قرآن شریف له بله ځای څخه شروع کړي. نو ولې داسې کوې؟ ته د سجدې څخه تښتې، نو دا د مسلمان د شان څخه نه شي، دا مکروه تحریمي ده. تنویر الابصار مع الدر مختار کې لیکلي دي وکره ترک آیات سجدة وقرأة باقي سورتي، وای مکروه ده پرېښودل د آیات سجدې او قرآن شریف له بله سورت څخه شروع کول یا له بل آیات څخه شروع کول. نو دا مکروه ده، داسې مه کوئ. او دا څه ده له مکروه څخه مراد مکروه تحریمي ده. تنویر الابصار مع الدر مختار صفحه نمبر 104 جل نمبر 1 فتاوی شامی 111 جل نمبر 2 مسائل بهشت زیور صفحه نمبر 238 جل نمبر 1 په دې کتابو کې داسې لیکلي دي د تلاوت په دوران کې آیات سجده پرېښول مکروه تحریمي ده، که هغه د لمانځه په دوران کې وي او که بغیر د لمانځه وي پرېښودل یې څه ده؟ مکروه تحریمي ده، ګناه ده. داسې مه کوئ، داسې مه کوئ. تاسې د یوې سجدې په خاطر باندې آیات سجده پرېږدئ، نو آیا ته د سجدې څخه تښتې؟ نو د سجدې څخه تښتېدل دا د مسلمان د شان سره نه شي. دا فرار چې ته کوې، ته چې د سجدې څخه فرارتوب کوې، دا د مسلمان د شان څخه نه شي، دا ګناه لري. داسې مه کوئ. چې د سجدې څخه فرارتوب کوې، دا د مسلمان د شان څخه نه شي، دا ګناه لري. داسې مه کوئ.